او دا باقی صورت دا ټول پټوله مکی دی. او کله کله داسې وي چې الله رب العالمین په اعتبار د مخاطب سره، نو مخاطب کو په مکه کې وو نو آیتونه مکی، مخاطب کو په مدینه کې وو نو آیتونه مدنی. نبی علیه السلام مبارک چونکه په دې دوو ځایو کې د هغې د ژوند زیاته حصه تیره شوې ده، نو د دې وجې نه د آیاتونو تقسیم هم د سورتونو تقسیم هم صرف او صرف په دې دوو اقسامو کې شوی دی چې یا مکی او یا مدنی. دا سورت یونس دی کې چونکه د یونس علیه السلام ذکر تذکره راغلی ده او حکایت پکې راغلی دی، ورسره دوه انبیاء کرام د هغې حکایات هم الله نقل کړي دي چې یو نوح علیه السلام دی، بل موسی علیه السلام دی. د دې وجې نه دې ټول صورت ته سوره یونس ویل کېږي. دا تسمیه د کل ده په اسم د جز سره. یو جزء اهم په یو څیز کې موجود وي نو تا هغې ټول کله د هغې جز هغه نوم ورله ورکړي. الله رب العالمین په دې سوره یونس کې زیات دلایل په توحید باندې ویلي دي، خو دلایل زیات په زیاته عقلی دي. نقلی پکې ډېر کم دي. نقلی حکایات صرف دغه درې دي، د یونس علیه السلام، د موسی علیه السلام، د نوح علیه السلام. باقی چې کوم دلایل دی په توحید باندې، په رسالت باندې، په بعث بعد الموت باندې، نو هغه عقلی دي. د مخکې صورت سره ربط واضح دی. مخکنی صورت سوره توبه نومیږي. توبه د شرک او د کفر نه توبه کول او الله رب العالمین وحدانیت ته رجوع کول. بعینه په سوره یونس کې دقه بحث شوی دی، دقه پکې موضوع بحث ده. براءة من الله ورسوله الى الذين عاهدتم من المشركين. التهم براءت راغلی دی د کافرانو، د مشرکانو، د عقیدې د شرک نه، د کفر نه، او ترغیب د توحید دی. او دلته هم په دې صورت کې هم ترغیب د توحید راغلی دی. د هغې د ابتدا سره د دې مناسبت واضح دی، د هغې د انتها سره هم مناسبت واضح دی. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو. توحید دی که علیه توکلت وهو رب العرش العظیم. انسان چې کله دا اوی چې ما دپاره الله کافی دی، دا د توحید ډېره لویه مرتبه ده. دی د مخلوق د ټولو تمو نه ځان بې تمې کی. وتبتل الیه تبتیلا. سید حسین احمد مدنی رحمت الله علیه به د دې ترجمه کوله، مخلوق سے رابطہ توڑ اور خالق سے رابطہ جوڑ. دقیقه ته توحید ویل کی. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توکلت. خاص په الله باندې زه توکل کوم. توکل چاته ویل کیږي؟ الاعتماد على الله. خالص په الله باندې بروسه کول. خو بعد توفیر الاسباب، رستو د برابرولو د چانه اسبابونه. دې ته څه ویل کیږي؟ دې ته توکل ویل کیږي. تاسو به په شرح التهذیب کې د توکل معنا ویلي که نه؟ شرح التهذیب هم ویلی؟ نو په شرح التهذیب کې به تاسو د توکل معنا ویلي. نو توکل دې ته نه ویلي کیږي
چې ته سیند ته ور ودانګې وایې چې په الله مې بروسه ده او توکل دی. نه، دا خو خودکشي ده. ولا تلقوا بأیدیکم الی التهلکه. توکل دې ته ویل کېږي چې اسباب به اول فراهم کړي او د اسبابو نتیجه به په الله ور پرېږدي، بیا به نظر په اسبابو نه ساتي، بیا به نظر په مسبب الاسباب ساتي. کشتۍ ته به ور وخیږي او دا ستا ظاهري سبب شو، او باقي اوس رسول د هغې سوال به د الله نه کې. فاذا رکبوا فی الفلک دعوا الله مخلصین له الدین. تاسو پوه شولئ په خبره باندې؟ نتیجه به بیا په الله باندې ورسپاره. نو دنیا دارالاسباب دی. نبی علیه السلام ته الله رب العالمین فرمایي شاورهم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی الله. د خپلو ملګرو سره مشاورت کوه. دا به طور سنت د خپل امت ته یو طریقه پرېږدو. حالانکه تا ته خو د مشاورت ضرورت ځکه نشته چې ستا رهنمایي خو الله په وحي سره کوي. نو د انسانانو د رایې په ځای باندې الله د خپل علم مطابق ستا رهنمایي کوي. خو دا صرف د دې دپاره چې ستا په امت کې د شورایت یو نظام قایم او دایم پاتې شي. نورو خلقو ته د دې نه یو عادت یو طریقه دا په لاس باندې ورشي. نو فاذا عزمت چې هر کله دې د زړه اراده په یو خبره باندې وکړله نو فتوکل علی الله، بیا یې نتیجې په الله باندې پرېږدوه او بس بیا په هغې باندې توکل کوه. نو دې ته څه ویلي کېږي؟ دې ته توکل ویلي کېږي. متوکل بالله دا چې کوم دی نو ګویا کې د توحید د ټولو نه اعلی مرتبه ده. دې وجې نه نبی علیه السلام ته الله فرمایي فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توکلت. نبی علیه السلام ته الله فرمایي ته ورته داسې ووایه علیه توکلت، بس ما خاص په الله باندې توکل بروسه کړی ده. وهو رب العرش العظیم، او چې په چا مې اعتماد کړی دی هغه څه وړوکی ذات نه دی، هغه رب العرش العظیم دی. نو دا لا اله الا هو دا خو د ټول توحید خلاصه ده. نو په ما قبل کې د توحید خلاصه ذکر شوله او په ما بعد کې الف لام را تلک آیات الكتاب الحکیم اکان للناس عجبا ان اوحینا الى رجل منهم، او بیا ورپسې آیت کې ان ربکم الله الذي خلق السماوات والارض في 6 ایام. دا به ټول د الله د خالقیت او د الله د وحدانیت دا غي بیا تحقیق دی او دا غي بیا تفصیل دی. نو د ما قبل سره ربط هغه چې کوم دی نو ګویا کې دغه دی. او بل په مخکنی آیت کې د مخکنی صورت د هغې په آخر کې الله رب العالمین دا آیت هم راوستی دی چې اتبع ما یوحى الیک. نو اثبات د وحی پکې وشو. نو دلته هم الله رب العالمین تلک آیات الكتاب الحکیم اکان للناس عجبا ان اوحینا الى رجل منهم، اثبات د وحی د ما قبل صورت په آخر کې چې شوی هغه اثبات د وحی د ما بعد صورت په ابتدا کې وشو. نو د ما قبل سره ربط په دې کې هم دی. شان نزول د دې مفسرینو لیکلی دی چې کافران راغلل او خپل منځ کې یو صلاح وکړله چې یاره الله رب العالمین دومره لوی ذات دی، نو ایله بیله د نبوت د ابو طالب د کور یو یتیم ته حواله کو. نو د دې په ځای باندې لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظیم، چېرته غاټ سړی دی کتلی مال په اعتبار سره، جلال په اعتبار سره، مکانت او د مرتبې په اعتبار سره، د مقام په اعتبار سره،
نو الله خپل دومره لوی کلام هغه په نبی علیه الصلاۃ والسلام نازل کو. یا فرشته ولی چې کم دی نو گویا کې نه منتخب کوله د دې دپاره چې هغه فرشته باندې الله رب العالمین دا آیاتونه او دا وحی دا ورته الله رب العالمین دا ورته کړی وي. نو الله رب العالمین داغه جواب ورکو قل لو كان في الارض ملائکه يمشون مطمئنین لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا. ٹھیک تا کو په مخ د ځمکه باندې فرشتې پاتې کېدلې نو بیا به مونږ د دوی عملی تربیت هم د یو فرشتې په ذریعه کړو، خو چونکې دلته په مخ د ځمکه انسانان پاتې کېږي نو د هغې د عملی تربیت او د اصلاح او د رشد او هدایت دپاره مونږ هم د هغې په شکل کې یو انسان هغه مقرر کړو. ځکه چې انسان د انسان په تقاضو پوي، انسان وږی کېږي نو دا نبی علیه السلام به دوی ته د خوراک او د څښاک طریقه ښیي، د خوراک د ګټلو د آمدنۍ د نفع او د کمایۍ د تجارت طریقې به ورته ښیي. داسې به ورته وایي چې مونځ کوئ نو ګورئ ما ته ګورئ، صلو کما رأیتمونی اصلي، ما ته ګورئ ښه چې زه څنګه مونځ کوم هغه شانتې مونځ تاسو کوئ. نو چونکې په مخ د ځمکه انسانان پاتې کېدل نو الله پیغمبر ورله هم د انسان په شکل کې راولېږل، نو په دې کې خو زه تعجب خبره نشته دی. مقصود هغه د انسانانو اصلاح ده او د انسان اصلاح د ټولو نه بهتره طریقه هغه د انسان په شکل کې وه. نو د دې وجې نه الله حکمت په دې کې وموندلو چې د انسان دپاره د انسان په شکل کې الله رب العالمین نبی راولیږي. فرشته هغه ضروریات او هغه تقاضې نه لري کوم چې انسان لري، په هغې د سره لوږه راځي نه، هغې ته د سره دا زمونږ او ستاسو دا چې کوم خوراک دی نو د هغې ضرورت ورته د سره نه راځي. نو دقه رنګې د انسان د هغه خواهش پیدا کیږي، د فرشتې دغه خواهش نه وي. انسان د خپل خواهش د تکمیل دپاره کوم جایز لارې به استعمالی، دا به د یو انسان معلم او مربی په شکل کې دا بهتر ښودلی کیږي. نبی علیه السلام مبارک الله د دې وجې نه د انسان په شکل کې د انسانیت د رهنمایۍ دپاره دا منتخب کړل. نو په دې کې خو څه د حیرانتیا خبره نشته. اکان للناس عجبا ان اوحینا الی رجل منهم، ښه نو اوس دا د خلقو دپاره د تعجب خبره ده چې موږ په دوی کې د یو نارینه انتخاب وکړو د وحی دپاره، او مقصود زموږ د وحی د انتخاب د نبوت مقصد څه شی دی؟ ان انذر الناس. د وحی انتخاب هم د دې دپاره ورته د یو کس وکړو چې یو خو ته کافران ویروه د الله د عذاب نه، چا چې د الله په حکم عمل اونکو نو هغه ته به دنیا کې سزا میلاویږي د الله د نائب او د خلیفه وقت او د اسلامی حاکم د لاس نه، او آخرت کې به ورته سزا میلاویږي براه راست د الله د طرف نه. وبشر الذین آمنوا، او یوازې دا نه چې کافران ویروه قدري، نه، مؤمنانو له زیری ورکه چې تاسو دا کومه نیکي وکړله نو دنیا کې به تاسو د الله چې کوم نائب او خلیفه دی حاکم وقت دی د هغه د تعذیب او د تکلیف نه به بېغمه یئ، د مزو ژوند به تېروئ د آرام او د اطمینان، او په آخرت کې الله ستاسو دپاره ښکلي ښکلي جنتونه کېښودلي دي. ان لهم قدم صدق عند ربهم، لوړې لوړې مرتبې دي ستاسو د الله سره. نو نبی دی به بشیر هم وي او نذیر به هم وي به یک وقت. دا دواړه معاملات به د معتدل ساتي، بیلنس به ساتي. صرف بشیر کو شو او نذیر نشو نو ترغیب به راځي او ترهیب به نه راځي. نو نیکو طرف ته به خلق راغب کوي، خو کو چا ګناه کوله نو د هغه د منع دپاره څه سزا نه د ذکر. نو دی به بشیر هم وي، دی به نذیر هم وي، دی به ترغیب هم ورکوي، دی به ترهیب هم ورکوي، او دا د انسان طبع او مزاج دی.
خصیص طرف ته رابلی او د غلط کار انجام ورته مخکې کې، نو د طبع او مزاج دا دی چې د خصیص طرف ته رغبت پیدا کوي او د غلط سیز نزان د هغې نزان منع کوي. په کم چوک کې چې د ټریفک سپایي ولاړ وي نو په هغه چوک باندې ټریفک بالکل په نارمل انداز کې تیریږي، چې چاته وي چې ته مرازه لاس ورته اوچت کو دی به ودرېږي، او که د لاس اوچتولو باوجود دی تیر شو نو پرچه ورله ورکوي. د هغې پرچې د یېرې د وجې نه دا ډرایور د 10 منټه په روډ باندې ولاړ انتظار کوي، خو چې کله د ټریفک سپایي نه نو دی په هغه ځای کې کو 2 ګاډي را روانې کو 3 ګاډي را روانې، دی په هغه ځای کې دقه شانتې ورتېرېږي، ځکه نظیر نشته دی، څوک یېرونکی نشته دی، د ده سره څه خطره نشته دی چې ما ته به د دې عمل سزا میلاویږي. نو د نبی کار دا دی چې دی به بشیر هم وي او دی به نذیر هم وي. انا ارسلناک او ما شاباس کافة للناس بشیرا و نذیرا. نو په ابتدا د سوره یونس کې الله رب العالمین اثبات د وحی کړی دی، او د دین مخکې په اختتام د سوره توبه کې په هغې کې هم واتبع ما یوحى الیک د هغې ذکر تذکره د الله رب العالمین فرمایلی وه. د صورت ابتدا کیږي الف لام را د حروف مقطعاتونه. حروف مقطعات تاسو به د الف لام میم په تفسیر کې په دې سره چې کم دینو ټول تحقیقات دا به درته حضرت شیخ صاحب ویلي، خو خلاصه یې زه تاسو ته وایم. دا حروف مقطعات په دې کې د مفسرینو ډېر اوږده بحثونه دي، خو د صحابه کرامو د تابعینو او د جمهور سلف الصالحین د تحقیق مطابق دا حروف مقطعات د الله او د نبی علیه السلام مبارک ترمنځ خاص رموز دي. غالباً چې نبی علیه السلام ته الله د دې رموزو معانی مفاهیم او مطالب دا ورته الله ښودلي وو، امت نه پټ پاتې شوي دي، خو د دې په پټ پاتې کېدلو سره د دنیا یا د آخرت داسې یو فایده نه وه معلقه چې هغه مسلمانانو ته د هغې د جهل یا د ناپوهتیا د وجې نه څه نقصان وي. د دې وجې نه دا الله رب العالمین د خپل حبیب پاک صلی الله علیه وسلم سره د خپل خاص اسرار او د رموزو د پاره دا الفاظ په ابتدا د سورتونو کې دا راوړي دي، الف لام میم حامیم عین سین قاف طه یاسین نون قاف صاد. مختلف سورتونو کې مختلف حروف مقطعه دي، او بعض مفسرینو یې داسې قوي او یقیني معانی خو نه دي کړي، البته څه اشارات او کنایات یې د دې نه فهم کړي دي، خو هغه د ظن او د ګمان چې کوم دی نو ګویا کې په مرتبه کې دي. لکه بعض مفسرینو لیکلي دي الف لام را اعلى لوامع الرشد، حمزه د اعلان، لام لوامع انوارات برېښناګانې، او را د رشد نه، یعنی د دین وروستو چې دا کوم صورت دی نو دا د رشد او د هدایت هغه اعلی او هغه لوړې برېښناګانې دي. بعض علماو هغې ویلي دي دې کې اشاره ده دې طرف ته الله رأى ذلك، الله رب العالمین دا خبرې لیدلی دي دا چې کومې وروستو را روانې دي. تلك آیات الكتاب الحکیم اکان للناس عجبا ان اوحینا الى رجل منهم. خو تاسو ته ما ووي چې دا کوم تفاسیر د حروف مقطعات راغلي وي دا به په مقام د ځوان کې وي، د یقین کې نه دي. دا د هر یو مفسر خپل استدلال دی، طرز استدلال دی. د صورت خلاصه د دې حروف مقطعات په ضمن کې هغه راغونډه کړې ده، هغه را مختصر کړې ده. فرمایي تلک آیات الکتاب الحکیم، دا آیاتونه د
هغه کتاب دی کوم چې حکمت والا دی او حکیم دی. یو ضابطه به تاسو د ځان سره یاده کړئ، د کوم صورت په آغاز کې چې راشي الکتاب، نو دې کې به داسې قسم دلایل ذکر شوي وي چې هغه په نورو آسمانیو کتابونو کې به هم موجود وي، عام دلایل به. او د کوم صورت په آغاز کې چې راشي تلک آیات القرآن، نو دې صورت کې به داسې قسم دلایل وي چې هغه به خاص وي په قرآن پورې، په باقي او آسمانیو کتابونو کې به د هغې ذکر تذکره دا به نه وي. او چې دواړه راشي تلک آیات الکتاب و قرآن مبین، نو پته لګي چې دې کې داسې دلایل دي چې هغه په سابقه او آسماني کتابونو کې هم شته دی، او داسې دلایل پکې هم شته دی چې هغه صرف او صرف د قرآن امتیازي خاصه ده. تلک آیات الکتاب الحکیم، حکمت والا. نو بعضی ځایونو کې کتاب مبین راغلی دی، بعضی ځایونو کې کتاب حکیم راغلی دی. نو مفسرینو په دې کې هم یو ضابطه لیکلې ده. کوم ځای کې چې راغلل تلک آیات الکتاب الحکیم، نو دې نه وروسته چې کوم دلایل راغلي دي په هغې کې به د حکمت یعنی عقلی دلایل دا به سیواوي په نسبت سره نقلی و دلایلو ته. چې په کوم ځای کې کتاب مبین راغلی دی یا قرآن مبین راغلی دی، نو په هغې کې به داسې دلایل وي چې په هغې کې به نقلی حکایات او واقعات هغه به غالب وي، هغه به ډیر وي په اعتبار سره عقلی و دلایلو ته. د دې وجې نه هلته به ورسره مبین لفظ راوړی وي. تاسو پوه شولې؟ دا ضابطه مو زده کړله، دا دواړه ضابطې زده کوئ. ښه، اوس په دې صورت کې چونکې 25 عقلي دلایل راغلي دي او 3 پکې صرف نقلي دلایل راغلي دي، نو عقلي دلایل یې غالب دي په چا باندې؟ په نقلي و دلایلو باندې. د دې وجې نه لفظ راوړی دی الحکیم، حکمت والا دی، د عقل د سوچ سمج د هغې مطابق دلایل دا په دې صورت کې الله رب العالمین دا را جمع کړي دي. د جمهور مفسرینو قول خدا دی چې حکیم د حکمت نه دی، خو بعضې مفسرینو پکې دا هم معنا کړی دی چې حکیم د احکام نه هم کېدلی شي. کتاب احکمت آیاته، د هغه کتاب دی احکمت چې مضبوط کړي شوي دي د دې آیاتونه، اصلها ثابت وفرعها فی السماء، دا ډېر مضبوط دي. دا څوک فنا کولی نشي. یریدون لیطفئوا نور الله بافواههم والله متم نوره، دا څوک ختمولی نشي. قرآن د هغې تعلیم څوک نشي ختمولی، د قرآن الفاظ څوک نشي فنا کولی. دا احکمت آیاته، د دې آیاتونه دا ډېر زیات الله رب العالمین مضبوط کړي دي. دا کلام الله دی، دې ته د نورو کلامونو په شانتې کتل نه دي پکار. نو فرمایي تلک آیات الکتاب الحکیم، دغه مذکور چې دا الله رب العالمین لا نازل کړي نه دي، او اشاره ورته الله کوي. په علم د الله کې دي، په لوح محفوظ کې دي، مشار الیه د دې دا ټول کېدلی شي. فرمایي چې تلکا، نو دا تلکا دا خو چې کم دی نو ګویا کې د بعید اشارې دپاره راځي. دلته بعد دا په اعتبار د مرتبې سره دی، ډېرې لوړې مرتبې والا دغه آیاتونه چې کوم دي دا د هغه کتاب دی، کوم کتاب چې ډېر حکمت والا دی یا د احکام نه دی چې ډېر مضبوط دی. اکان للناس عجبا ان اوحینا الى رجل منهم، آیا دی د خلقو دپاره تعجب، دا خبره چې مونږ وحی کړی دی یو نارینه د دوی ته، دا د دوی دپاره د تعجب خبره ده. تاسو ویلي دي ان چې په مضارع داخل شي نو معنا د چا ورکوي؟ د مصدر ورکوي. اکان للناس عجبا ایحاؤنا الى رجل منهم، زمونږ وحی کول د دوی یو نارینه ته، نو اکان عجبا للناس، اکان ایحاؤنا الى رجل منهم عجبا للناس. تاسو به تطبیق د عبارت ټول داسې وکړئ. ښه، تاسو پوه شولې په خبره؟ تقدیم او تاخیر چې تنه د منځه وباسئ که نه، او ترتیب سره عبارت ورکړئ، بیا به داسې راشي. ښه،
اکان ایحاؤنا الى رجل منهم عجبا للناس. دا زمونږ وحی کول د دوی یو نارینه ته دا د خلقو دپاره تعجب دی. په دې کې د تعجب څه خبره ده؟ دا خو بالکل بعینه د عقل مطابق دی. ولی ځکه چې پس مخ د ځمکه انسانان پاتې کیږي، نو الله رب العالمین د انسان په شکل کې هغوی ته نبی او معلم را اولیږلو د دې دپاره چې دی د انسانانو په ضروریاتو هم ښه پوهیږي او د انسانانو د هغوی چې کوم دی نو ګویا کې په طرز معاشرت باندې هم ښه پوهیږي. نو دی به په خپل عملی ژوند کې هغوی ته د الله رب العالمین دا دین دا به ورته وښایي. بعضې وخت کې خلق تیوري ووایي خو پریکټیکل یې لا نه یې کړی، نو دی داسې خاص نه پوهیږي. نو د دې وجې نه د تیورۍ سره سره پریکټیکل څه وي دا ضروري وي. نو نبی علیه الصلاة والسلام دا یو داسې معلم دی چې هغه عملی طور خلقو ته د الله رب العالمین د دین احکام ښودل. فرمایلی ورته ما ته ګورئ زه چې څنګه اودس کوم دقه شانتې اودس کوئ، ما ته ګورئ زه چې څنګه مونځ کوم دقه شانتې مونځ کوئ، ما ته ګورئ زه چې په کور کې د بیبیانو سره څرنګې ژوند تیروم تاسو دقه شانتې ژوند تیروئ، ما ته ګورئ زه چې د خلقو سره څرنګې اخلاق استعمالوم تاسو دقه شانتې اخلاق استعمالوئ. نو بیا صحابه او د نبی علیه الصلاة والسلام هغه اخلاق ذکر کړي دي. حضرت انس رضی الله عنه فرمایي نبی علیه الصلاة والسلام سره مې دومره کاله خدمت کړی دی خو ما ته یې چېرته دا نه دي ویلي چې انس لم فعلت کذا ولم لم تفعل، انس دا کار دی ولې داسې ونه کو یا کار دی ولې داسې وکړو. دومره بهترین اخلاق چې خپل خادم ته چې په عمر کې کم دی او خپل مور را لېږلی خالص د نبی علیه السلام د خدمت دپاره دی. اوس ګوره دا اخلاق د نبی علیه الصلاة والسلام صحابه او امت ته ښودلي دي چې تاسو هم دقه شانتې اخلاق جوړ کړئ. اوس فرشتې ته خو د خدمت ضرورت د سره نشته دی، نو که فرشتې ته چا څوک د خدمت دپاره کېنولی وې نو د هغه نه به دا طریقه امت ته چا ښودلې وه د فرشتې نه چې یاره ما ته چې کوم دی نو ګویا کې داسې داسې اخلاق وښودلی شو، نه هغې ته خو د خدمت ضرورت د سره نشته دی. تاسو پوه شولئ په خبره باندې؟ نو د دې وجې نه چې کوم دی نو ګویا کې الله رب العالمین فرمایي دا یو ډېر لوی مضبوط عقلي دلیل دی. اکان للناس عجبا ان اوحینا الى رجل منهم ان انذر الناس. مونږ وحی کړی د یو کس ته د څه خبرې، مونږ ورته وحی د دې خبرې کړې ده ان انذر الناس، خلق او یاروا. الناس الف لام عهدی دی، مراد ترنه کافران یا عصاة المسلمین دی. کافران ترنه مراد دی، کافران او یاروا، یا نافرمان مؤمنان دی هغه د الله د عذاب نه او یاروا. وبشر الذين آمنوا ان لهم قدم صدق، او زیر بیا ورکه هغه خلقو ته چې هغوی ایمان راوړی دی، چې صرف ایمان یې قد راوړی دی، هغه خلقو ته زیر ورکه ان لهم قدم صدق عند ربهم، چې د دوی دپاره هغه مرتبه لویه ده، مرتبه رښتونې ده، عند ربهم پنځ د رب د دوی باندې. قدم چاته ویلی کیږي؟ ما ته وګورئ، خلق چې قدم کیږدي نو دی په خپل سفر کې مخ په وړاندې روان شي. تاسو پوه شولې په خبره باندې؟ دې وجې نه د انګریزۍ یو کهاوت دی، وی د 0 میلو مسافت چې هم شروع کې نو د وړمبي قدم نه به شروع کې. قدم دا سبب چې کم دی نو ګویا کې د مخکېوالي دی، قدم دا سبب د پورتوالی دی، قدم دا چې کم دی نو ګویا کې سبب د مرتبه عالیه دی. کوټې ته چې خیږي نو په هوا باندې خو نشي ختلی، خو په څه شي باندې به خیږي؟ په پوړو باندې به خیږي. نو دا یوه پوړی ده، دا بله پوړی ده، دا بله پوړی ده. نو دا قدم سبب د رفعت او د بلندۍ دی. د دې وجې نه دلته ذکر د سبب دی، مراد ترنه څه شی دی؟ مسبب دی. نو د قدم نه په دې ځای کې مراد مرتبه ده. ان لهم قدم صدق، ذکر د سبب او مراد ترنه چې د دوی مسلمانانو د پاره مرتبه عالیه ده. صدق او هغه د رښتونې ده، څه د دروغو نه ده، حق ده، ثابته ده او رښتینې مرتبه ده د الله رب العالمین سره. اوس دا د الله رب العالمین سره د مؤمنانو
دا لوړه مرتبه دا چې کم دی نو ګویا کې بعض مفسرین ویلی دی امام مقاتل رحمه الله نرا نقل لی چې قدم الصدق نه مراد دلته جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم دی. الله د دې مؤمنانو د پاره د دواړو جهانو د سردار مبارک په شکل کې یو کامل مکمل مرتبه والا انسان دا مقرر کړی دی د دې امت مسلمه د پاره. نو په انبیاء کرامو کې د مؤمنانو د پاره الله رب العالمین خپل حبیب او خپل محبوب صلی الله علیه وسلم مقرر کړی دی او دا د امت د پاره د ټولو نه لوی فضیلت او سعادت دی چې دې ته د نبی علیه الصلاۃ والسلام غوندې هستی دا د نبی په شکل کې میلاو شوی د شفیع المذنبین وي. د محشر په میدان کې به هر یو نبی د خپل ځان د پاره आवाज کوي یا رب نفسی نفسی او زموږ رحمت للعالمین به مونږ او تاسو غوندې بے وفا او امتیانو د پاره الله نه دعا غواړي یا رب امتی امتی. نو امام مقاتل رحمه الله فرمایي چې د انبیاء کرامو په صف کې کامل هستی د نبی علیه الصلاۃ والسلام الله رب العالمین ورله د مؤمنانو د پاره هغه نصیب کړی دی. قدم الصدق په صحابو کې ابوبکر صدیق دی رضی الله عنه. تاسو پوه شئ په خبره باندې. قدم الصدق دا په تابعینو کې اویس قرنی رحمه الله دی. ان خیر التابعین رجل يقال له اویس بن عامر القرنی. دا حدیث دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک فرمایي قدم الصدق په فقهاو کې دا امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه دی. دا د ټولو فقهاو مجتهدین او استاد دی. امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه داغه شاگرد امام مالک رحمت الله علیه داغه شاگرد امام شافعی رحمه الله او داغه شاگرد امام احمد ابن حنبل رحمه الله او بیا داغه شاگرد امام بخاری رحمه الله. د لاندې ورپسې بیا د محدثینو یو سلسله دا بیا شروع کیږي. نو په وړاندې صدۍ هجری کې چونکه د صحابه زمانہ ده خیر القرون قرنی